ضلع امیر محترم عارف حقانی صاحب، جنرل سیکرٹری غفار صاحب او دغسې ناس نور درانه ملګري ټولو ته هرکلی ویم او مخامخ ناس د ضلع عموماً د تمامي تحصیلونو نه راغلي ځوانان، مشران، سپینګیري، زمونږ قاریان صاحبان او د جمعیت علماء اسلام ورکران او سرشیندلي ورکرانو، السلام علیکم. زما ورونو، نن چې زمونږ کوم دا کانفرنس دی، د دې کانفرنس د کامیابېدو دپاره د جمعیت علماء اسلام، د جمعیت طلبه اسلام او زمونږ د ضلع مشرانو چې کوم محنت او کوششونه وکړل، نو زه دوی له مبارکي ورکوم چې د ضلع عموماً په تاریخ کې شاته داسې غټه جلسه نه ده شوې. زما ورونو، تاسو وکتل چې په حرم شریف کې څه وشول. یو داسې خلک چې دلته په اقتدار کې ناست وو، د تبدیلۍ دعوه به یې کوله او ویل به موږ به تبدیلي راولو، خو چې کله بیا دغه تبدیلۍ د خپل ناکامۍ په وجه باندې د اقتدار د کرسۍ نه پړ مخې وګرځېدل، نو بیا یې الزامونه شروع کړل، وایي امریکې وغورځولو، امریکې دا وکړل، امریکې هغه وکړل. زه ورته ویل غواړم چې امریکا پرېږده، د امریکې د خوښې خو چې کوم کارونه ټول تا کړي دي، نو ته به ولې غورځولې؟ ته چې چا غورځولی، ته چې چا د اقتدار نه کوز کړی، هغه زمونږ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب و، هغه غورځولی، هغه غورځولی. زما ورونو، او بیا د دغه د اقتدار په نشه کې دا مست سړی چې لیونتوب طرف ته لاړې او دومره حده پورې د دین د ناکامیابېدو دپاره او د بدنامۍ دپاره دا دې حده پورې لاړې چې د لندن ډېر خلک راوغوښتل او حرم شریف کې چې د کوم حرکت وکړو، آیا دا مسلمان سړي ته قابل قبول دی؟ مسلمان سړی داسې کولی شي؟ نو زه چې به په ظاهر تجار باندې ووایو چې کوم موږ په ده باندې دا الزام لګولی و، هغه رښتیا ثابت شوی دی. د پسې شاته یهودي لابي ده، دا د یهودي لابي په خوښه باندې لګیا دی، د هغوی د خوښې کارونه کوي. او دغلته چې کوم خلک راوستي وو، هغه هم د لندن نه راوستي وو. آیا ستا چې کومې ناکامیابۍ وي د حکومت، په هغې خو به تا خلک معاف کړي؟ تا د غریب سړي تباهي وکړله، تا د دې ملک د معیشت تباهي وکړله، ستا د دې ستا دلته MLA، ستا دلته چې کومه MP ده، ستا دلته چې کوم ناظم دی، هغې د ضلع تباهي وکړله، تعلیم یې تباه که، صحت یې تباه که، غبن یې وکړلې، په کروڑو روپیو والې. او دا موږ نه وایو، دا زموږ د سینټ اسمبلي او قومي اسمبلي وایي، دا الزامونه پرې موږ نه دي لګولي. دا به تاسو ته خلک معاف کړي. خو چې کوم ظلم او زیاتې تاسو حرم شریف کې کړی دی، کوم ظلم او زیاتې تاسو د مذهبي خلکو سره کړی دی، په دې باندې قطعاً تاسو خلک نشي معاف کولی. او بیا الټه راپاڅئ، علماء کرام بدناموئ، په روژه ماتي نه پس تقریرونه به کول، او دلته ناس زمونږ دا ښایسته پټکي ایښي والي دي، زمونږ علماء کرام، د دوی پسې به کنځل او بد رد ویل. آیا دا د معاف کولو خلک دي؟ دا چرم د معاف کولو خلک نه دي. او بیا دا ناس خلک د جمعیت کارکنان، دا سرشیندلي خلک، انشاءالله وزیز زه خپلې خبرې ختموم، خو په دې را روان الیکشن کې عوامي طاقت سره، د عوامي ووټ سره د دوی به موږ د تخته دلته دړې وړې کوو. دوی به د سیاسي کنده به وباسو، او په هغې کې به د خیره انشاءالله وزیز ته کوو. چې کله ظلم او زیاتې زیات شي، نو اکثر زما د جمعیت ملګري او زمونږ د طلبه کرام دوی اکثر کله ناکله مطالبه وکړي، و چې هغه شعر پکې ووایه، وایي د ظلم او ستم دغه بازار دی یاد لره،
د ظلم او ستم دغه بازار دی یاد لره په منګې چې کوې دغه ناتار دی یاد لره متل د پښتنو دی متل د قبایلو پښتنو دی د نرانو هر څه په بدل وي وار مې را روان دی پل ګزار دی یاد لره ډېره